أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة نحل آیت نمبر 90. پدې آیت مبارکه کې ذکر د عدل شو. پس د عدل نه لفظ د احسان راوړي او دا د مصدر دی د باب فعال نه، او په قرآن کې په مجرد سره استعمال شوی دی د مور پلار په باره کې. وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین. عمل کی اخلاص پیدا کیدل. سورہ ملک کہ اللہ پاک فرمائی لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصل ویلی اکثر عملائن ویلی بلکہ احسن ویلی زکا ادبار عمل رباغے کے اخلاص وی نگی زیاد والے. سورہ ملک اور سورہ ہود کی آیات ذکر شہر ہے. احسن کے دری سیزونا ایمان، اخلاص او تابیداری نو دا دریو ندا جوڑ دے. قرطبی ذکر کردے دی چی منگا مخ کی بعدل کی ویڈیو چې ادا کول د فرائضو د ټولو دی د عدل وی، نو ادا کول د نوافلو دی د سوی دی ته وی احسان. لکه روجی شوی، په نفلی روجی شوی، مون شو، نفلی نشول، صدقی شوی، بدله د نیکی په بدله کی نیکی ده. او دا پاکی چې دا د ایمان سره دا فطرت دی. قول او فعل، نو فعل هغه په عدل کې ذکر شو، نو قول په دې کې اشاره کې احسان ده. په نرمۍ سره خبرې کول، خسته خبرې کول. خطیب شربینی ذکر کړی دی باطل په ظاهر سره خسته کول. لکه د یو سړي باطن خسته یو خو ظاهر په سره خسته شي. ظاهر خسته کول په باطن باندې دغه شانتی موږ په عدل کې دا تذکره کړې وه. غالبا حدیث کې راځي چې د سرمنې د ګړو دا ظاهر دی او زړه دند هغه په شان د شرمخ دی. مسلمان هغه به د هر سیز خیرخواهی لټي، ظاهر کې به هم د باطن به هم کوي، چې په هغې کې هم د انسان څه کوي خیرخواهی. لکه مثلا دکاندار دی او سړی لاړ، نو هغه ورته په ظاهر چیجي کوي او څیزونه دا والا ورکوي. خو چې کله دا سړی کور ته لاړ، سړی ویل که جبریل راغلی، چې کله سړی کور ته لاړ شي هغه اشیا وګوري، نو په اشیاو کې دومره گریډ کې زیاتوالی کړی، سړی وایي چې دا سم ابلیس دی. ورسره بارو چلته بیا را نو چې ظاهر او باطن دواړه صحیح شي. لکه حدیث د جبریل کې راځي، سوال شو ایمان سره اسلام سره احسان د الله تعالی عبادت کول. لکه گوی چې الله تعالی مونږ اینی سړی الله اکبر و الحمدلله رب العالمین داو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نو ایاکا
خاص تا لکه دې مطلب دا چې سړی د دې مطلب دا دی چې هلکه بلکل دا مخامخ دی یعنې ګویا چې د الله پاک موږ د سره مخامخ دی یا چې دا سړی د دې طاقت نه لري نو ګویا چې دی وایي الله تعالی معیني څنګه چې یو سړی د پوجي او د افسر مخې ته ولاړ وي او هلته ګوري چې هلکه دا پوجي او افسر مخې ته څوک ځان نشي ګرولی څوک ځان نشي ړقولی نو دغه شانتې په خپل عبادت کې ښایستوالی هغه پیدا کول د خلکو دپاره د هر څیز هغه څیز غوره کول چې د ځان لپاره سړی غوره کوي سړی د خپل عزت دا ورته ګراني چې زما سره سړی ښه کولی سړی یو څیز په بازار کې دی چې ما ښه څیز اخیستی یو سړی هغه لاړ شي چې زما هر سړی قدر وکړي نو دغه شان دي د بل هم دا پکار وي د بل د عزت بل له ښه څیز ورکول بل له ښه څیز غوره کول او د مؤمن دپاره د ښه څیز سوچ کول ښه څیز وله غوره کول چې په دې سره د مؤمن ایمان زیات شي د کافر مسلمان شي علماء دیوبند کې راځي چې شان ورشا کشمیری رحمه الله د هغه په چهره باندې خلک مسلمانان شو یو سړي ولیدو هغه ورته وي لا اله الا الله وي دومره ښایسته چهره ده ستا یو عالم بالا کې راځي د هغه په جنازه کې 3 لکه هندوار مسلمانان شي دریم سلوک لکه پیری او موریدي د دې دواړو په درمیان کې دا پخوا صفا ماحول او صفا سیزو صفا مرتبه او مقام نن دور کې بس ټوله ګندګيري ده هر سړی به ځان پیر کړلی هر سړی به د ځان پیر جوړ کړل او 50 مریدان دي دغه شومې او بدعات او رسومات او بس په دغې کې سر دی پیری موریدي پیښاوه اوس چې کوم پیری موریده ده دا باطله ده ځکه په دې کې ټول هغه څیزونه استعمالیږي هغه څیزونه پکې کېږي چې هغه د دین سراسر خلاف دي لکه سړی بدعات ذکر بالجهر دا قسمه حرکات سکنات دا ټول ناجایز دي عبادت د انسان دا طبیعت جوړ شي مثلا لکه سړی دا ډوړی دا طبیعت جوړ شي ماوستن وخت کې بس دی چې مونځ کې لکه دا اراده چې ډوړی وخورم چې دا عبادت د انسان طبیعت جوړ شي لکه انسان ډوړی خوري ماوستن د بس دی یو طبیعت جوړ شي چې لکه دا ټایم به زه ډوړی خورم کله کله سړی آرام ونه شي ویلی که د سر باندې مې درد د آرام مې پوره نه شي ولې چې دا د یو طبیعت جوړ شوی دی او شان د بعضې خلکو صدقه خیرات دا یو طبیعت جوړ شوی نو چې پکار چې د انسان دا عبادت دا څه شي دا طبیعت جوړ شي عبادت کول په وجه د تکلیف سره دا د شریعت کله چې عبادت طبیعت شي لکه څنګه چې د انسان خوراک څښاک آرام بازار تلل دا یو طبیعت ګرځېدلی نو دغه شانتې د عبادت طبیعت ګرځول دی یې سلوک وایي یا احسان نیکي د هر چا سره نیکي پکار ده د انسان سره نیکي پکار ده د حیوان سره نیکي پکار ده تفسیر قرطبي ذکر کړی دی د هغه نقل کوي مارغان د هغو په دې پنجرو په دې کې دغه شانتې دا چرګان شول چې دا په دې کوډو بندي یا دغه شانتې بیزې ګډې وجل کې بندي نو هغې ته هم د هغې حق ورکول چې د هغې په حق کې څه کمی را نه شي لکه په ګرمۍ کې د ګرمۍ خیال ساتل په یخنۍ کې د یخنۍ خیال ساتل د هغې د اوبو خیال ساتل د هغې د ډوډۍ خیال ساتل په هر لحاظ سره د هغې خیال ساتل چې د هغې په کوم خدمت کې کمی را نه شي اشرف علي تھانوي رحمه الله یو واقعیت ذکر کړی دی اشرف علي تھانوي رحمه الله یو واقعیت ذکر کړی دی چې بیان القرآن تفسیر چې کله راغلی کو دا یو جامع او بوردو کې ډېر ښه تفسیر دی زما کور ورتله ما ته چرګان او دا حواله کړل
چې آیا موږ زو خو ته به د دې چرګانو او د دې دانې به واجه بلې ټایم دا به را پرېښودل دا به را پرېږدي ته به دې خیال ساتې نه اوس تفسیر ته ناست یم تفسیر لیکم په ذهن کې مې څه نه راځي بس د ذهن نه مې هر څه وتي دي ذهن مې بالکل ډسټرب دی نو چې ما سوچ وکړ هلکه زما کور راتل ما د چرګان هغه هلکه لاړم چرګانو ته مې کولا وکړه دانې مې واچولې هغې خپل هر څه وکړل بیا واپس بند چې رالم کېناستم بالکل دماغ مې کار شروع کړ او دماغ مې ښه برابر شول نو د یو مرغو په وجه د چرګانو په وجه انسان دماغ نه دومره هر څه وتل او که نن سړی وګوري زمونږ حکمرانان هغه خو خلک وجني په خلکو پسې منصوبې جوړوي لږه پرېږده خو ژوندي انسانان نه پرېږدي که څوک د حق اواز کوي جو هغه وجني څوک د انصاف اواز چوتوي جو هغه وجني هغه نه پرېږدي دا خو زمونږ د حکمرانانو حل دی لږه خو ډېره لرې خبره ده ځکه الله پاک د دوی نه عقلونه دوی سلب کړي د دوی عقلونه نشته دماغ ظاهره جوسۍ موجود ده خو په هغې کې د عقل هغه نشته هم پښتو کوی لکه بوس دي پکې دغسې تعلیم د مور پلار ضرورت دی د بچي دپاره دغه شانتي د مور پلار دپاره هم د بچي په باره کې نیکي کول مور پلار به د بچي سره نیکي کوي هغه به صحیح تعلیم تربیت سوچ کې دغه شانتي بچی د مور پلار په خدمت کې صحیح سوچ دا کوي نو د هر سړي سره نیکي کول یو خو نیکي په بدله کې نیکي کول نن دا خو شیخ حمید الله صاحب برمایل وي نیکي په بدله کې نیکي لکه دا خر یو خر وګره چې بل خر راپاسې بل خر وګره نو دا خو څه نیکي نه ده بلکې نیکي دا چې سره صحبت کې تو رسه کې ښه کې عبادات په خپل اوقاتو کې په هغې هغه مقدار د هغې کیفیت نو چې کله دغه خپل وخت کې په خپل مقدار کې او کیفیت همدې دغه ویلی کېږي حسن او فرض ورته ویل کېږي بس یو سړي مثلا روژه لکه په جولای کې روژه دی وایي زه نه په جنورۍ فروری کې پرې زه ونیسم مونږ ورته وایو ته دا سړي بېدینه دی ډېر دین نه لرې دی ځکه چې الله وایي په دوی په جولای کې ونیسه دی وایي په جون کې په جنورۍ کې نیسمه دغه شانتي د شریعت احکام هلکه مقدار طواف څلور دي اووه دي دی وایي نه زه درې کومه هلکه هغه مقام کې به را طواف کېدی نه بس مړه دلته به د غلاف جوړ کړو بس هغه به راوړو د هغې نه به تاویږو نو د هغې اوقات او کیفیت چې په کومه طریقه د استلام دی بیا د هغې نه چکرې لګول څنګه چې اوقات طریقه ده نو هغه شان دی دغه شان د مقدار دی اوس څلور رکعته مونځ دی څلور کال به دی دوه کوي دوه په ځای درې کوي نو دا سره دا کموالی نه به پکې افراد کې زیاتوالی چې څلور به دی پنځه کوي او نو پکې تفرید کې کموالی چې څلور په ځای درې کې نو هر عمل د هغې برابر کول یعنې هر چا سره نیکي کول احسان چرین پرین درین ټول سره نیکي کول لکه هغه واقع اوږده واقع راکړه نه یو زنانه هغه د پیشو په وجه جهنم ته تلله بله زنانه هغه د دغه په وجه د سپي په وجه باندې جنت ته تلله زناکار خو بس هغه د تندې نه بچ کړه الله پاک جنت ته ولېږله عمر رضی الله تعالی عنه لسم کال د عمرې نه واپس شو تک څوارلسمې سپوږمۍ ده او خپل غلام چې دی د خپله ګیرې مبارکه الله نور عمر دا خلافت نشي کولی بس عمر دغه کولی شو نور نشي کولی او که د دې په وجه الله پاک ته ماله ثواب اجر بدله نه راکوي بلکې د صرف عذاب دا زمانه څه کې هغه لرې کړي هغه لرې وګرځي دغه شانتي چې انسان لکه عمر رضی الله عنه ګڼ واقعه دي که نه د شپې روان یو زنانه روان هغې باندې اواز وکړو ای زنانه څه کوې وي یا خو عمر مړ دی یا ته عمر یې ځکه د عمر په بادشاهت کې څوک داسې اواز نه شي کولی یا علي رضی الله تعالی عنه کله طبیب بستر واپس راغی په لاره کې هغه بیزه پرتی پټې ته اړېدلو طبیب یې واپس کوي ځکه زه وي عمر وفات یا شرمخ په هغې باندې حمله کولو زه سره عمر وفات بهر حال نیکي پکار ده د هر چا سره د هر سړي سره او یو سړی سره بد کې تو سره نیکي کو دریم څیز هغه و ایتاء ذی القربا خپلوانو سره دا دریم دا خو په عدل او انصاف کې ذکر و د هغې په ضمن کې داخل کړو بلکې دا یې ولې راوړو دا اهتمام شان د وجې نه چې قریبي رشته دارو ته مال ورکوې د هغوی ضرورت په پوره کوي په هغوی باندې به خرچه کوې هغوی له به نغدي ورکوې دا په تا باندې حق دی
او ستانه بل دې مبارک سوال کیږي چې اوس یو سړی مال بچي دا شونه ډېر دی او کاروبار کم دی پیسې دومره نه راځي او سرمایه لږه راځي او ډېره لګي نو دا به په دې رشته دار حق دی چې هغه رشته دار چې هغه له راځي ډېره او لږي کمه نو دی به دغه رشته دار دپاره به دغه پیسې لګوي به دغه خرچه کوي د دغه ضرورت دا پوره کوي د خپل رشته دار د هغه سوچ کولی د هغه سره مدد کول د هغه ضرورت پوره کول دا ستاسو مالونو کې د سوالګرو حق دی دغه شان د محرم حق دی محرم چا دی چې الله پاک ورته نه ورکړي نو ته به هغه له پیسې ورکوې ځکه دا مالداره باندې امتحان دی په رشته دار باندې امتحان دی په ګاونډي باندې امتحان دی دغه شانتي هر څیز په دې کې داخل دی چې د انسان وسي پکار دی رشته دار له به کور اخلي دله به ضرورت پوره کوي دله به ډوډۍ ورکوي دله قریبي رشته دار هر څه به لګوي اوس قریبي رشته دار څه ته ویلی کېږي علماو ذکر کړل 3 قسمه رشته دار دي یو هغه رشته دار چې د سره نکاح هم جایز ده نکاح ورسره هم نشته او رشته داري ورسره هم ده لکه وراره شو خوری شو ترور شو دویم هغه رشته دار دي چې هم رشته دار دي هم ورسره نکاح ناجایز دی نکاح جایز دی دویم رشته دار چې هم رشته دار دی هم ورسره نکاح جایز دی اول دا چې هم رشته دار دی او نکاح ورسره ناجایز دی محرم دی هغوی او دریم هغه رشته دار چې هغه رضایي خویندې وروڼه دي نو چې کله ته پیسې لګوې نو ته به اول په دغه هغه رشته دار چې هغه ستا رشته دار دی هم ورسره نکاح حرام دی دویم هغه رشته دار چې هغه هم رشته دار دی هم ورسره نکاح کېږي دریم هغه رشته دار دی چې هغه رشته دار وکړه بلکې د رضاعت په وجه باندې رشته دار ګرځېدلي نو بیا به هغو باندې څه کوي خرچه کوي په دې باندې چې په خور باندې څه حق دی په ورور باندې څه حق دی دغه شانتې ورېرونه شو خورزۍ شوې دا ټول په دې کې داخل نبي علیه صلات وسلام په یو سړی راغی الله رسوله مال له کوم بچی هغه په رشته دار باندې ورکړه الله پاک ورته 2 اجر درکړي یو د رشته دارۍ یو د نیکۍ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قریبي رشته دار مستح رضی الله تعالی عنہ چې کله په عائشه رضی الله تعالی عنہ باندې تور ولګید عائشه رضی الله تعالی عنہ دې به کې شامل وزت کله کله سړی چې جرګه بدی کې نو اکثر هغه بلارس خلک خبرې کوي را نور سره شامل شي نو دغه شانتي هغه شامل شو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم وخوړو زنن بس پر باندې مال نه لګم الله پاک د سورې نور آیت نمبر 22 راولګو ولا یقتل للفضل منکم والساعه فضل والا او فراخي والد قسمونه نه خوري الا تحبون ان يغفر الله لكم دوی نه خوږي چې الله پاک دوی د معافي دا وکي او بکر صدیق چغ کړي وی او بس بالکل د الله بخانه دا مونږ غواړو نو داغې نه وروسته بیا باغې باندې څومره مال څومره سیزونه ولګول نو دغه شانتي هغه رشته دار چې هغه میراث کې شریک دي ستا سره خور شو ورور شو باغې باندې صدقه کول رضامند شو نن سبا خو ته وګوره په رشته دارۍ کې چې غریب وي جو ورور به هم بد شي د هر سړي به بد شي ځکه چې مال ضرورت وي مال ته به یې پېښېږي او بیا د باندې خدای غم نه راوله خادم راوله نو به غم پټېږي هم به د خادۍ کې پټېږي نو په هر څیز کې به دم څه کېږي دغه رشته دار لرې کېږي او بیا صحابه او ژوند وګوره نبي علیه السلام وفرمیل تاسو زما صحابو پسې روان شئ او زما صحابه په شان دستور دي که تاسو به هر یو پسې روان شئ تاسو به لار بیا وي زما نه وروسته ما به تاسو ابوبکر صدیق عمر فاروق پرېښودي دي یعنې تاسو به له دوی اقتدا کوئ څلورمه سپاره کې الله پاک فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تر هغه وخته پورې تاسو نیکي نشئ حاصلوی تر څو پورې تاسو خپل هغه غوره مال هغه نږدې مال تاسو ته غوره هغه نه خرڅ کړي تاسو د نیکانو په پیرس کې نشئ راتلی تاسو د نیکانو په پیرس کې شمارل کېدلی نشي چې تاسو دغه مال هغه نه خرڅ کړی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ کله دا واورېدل راغی نبي علیه صلات وسلام ته د خپل باغ صدقه کوم هغه باغ چې نبي علیه صلات وسلام مسجد نبوي د مخامخ اوس غالبا په 20مه دروازې سړی دنده شي بله غځای کې راځي او نبي علیه السلام براوت مازدیګر کوی ته به خپې ځوړندې کړو بس د هغې نه به یې شوبه او دا وس کې دی راغی د الله رسول دا صدقه کوم نبي علیه السلام وفرمیل د خپل د تر په زامنو باندې څه تقسیم کړه ځکه هغه رشته دار قریبي رشته دارو نبي علیه السلام یې د ډېر زیات حق دی د خیال ساتي خو اوس یو سړي مال ورکول نو په هغه باندې بیا موږ څه کوو زبادنه کوو من به کوو الله پاک فرمایي سوره انعام سوره غالبا سوره بقره ده یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى په چا باندې خپل مال زبادئ مه
دا ما جامې واغستې او دا ما کور واغسته او دغه سړی نه ما سړی کړی هلکه دا خو الله پاک ته یو ذریعه جوړه کړي دی او اسباب جوړ کړي نور خو الله پاک هر څه کول واسو دی دا الله پاک دی نو بیا به چا باندې خپل مال باطل نه په ته مال وس باندې ستا هغه نیکي هغه څه شي برباد شول هغه سیند ته لاړل نو ستا احسان هغه څه پاتې نه شو هغه نیکي هر څه شول هغه برباد شول ځکه او صحابه رضی الله تعالی علیهم اجمعین الله پاک زموږ لپاره معیار حق وګرځول چې دا ستاسو دپاره معیار د حق دی لکه عایشه رضی الله تعالی مبارک راځي چې کله به د خلکو صدقات دا راوړل د عایشې چې نبي اسلام په کوم وخت کې عایشې په کور کې عایشې له به راوړل لکه بای کې بیا څه خبر هم د عایشه رضی الله تعالی صحابه وی چې د بیا نورو چې په کار چې دا مال مونږ ته راوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے د عایشې مبارک ما تاسو تکلیف مرا کوي هغه وګت خبرې دي ولنه خپل خبره کو عایشه رضی الله تعالی عنها چې ولسی زوال کو هغه بل چا ورکو چې کله بل چا ورکو هغه ورته دعا کوله عایشه رضی الله تعالی عنها ورته تاسو ورته ګورئ چې دې ماته دعا کوي چې کوم څه الفاظ وي چې کله باوین زره لاغي ورته عایشه رضی الله تعالی عنها پوری بازار ما زور دی او د هغه دعا په بدله کې ورته دعا وکړه وې ځکه چې موږ د دې دعا لپاره دا نه ولګره بلکې بری باندې موږ د الله پاک رضا حاصله ولا نو هغه رضا څه شو هغه ختم شو نو ځکه چې کله دا طریقه کول الله پاک په سورې دار کې آیت راوړي سورة دهر کې الله پاک انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا سورة دهر کې چې موږ په تاسو باندې دا مال درکو په دې باندې موږ د الله پاک رضا حاصلو دا موږ د دې لپاره نه درکو چې بلکې موږ تاسو نه په دې باندې د دنیا طرف کو یا باندې دا خپل دعاګانې نن سبا خو موږ وایو لکه بس عایشه رضی الله تعالی عنها چې بلې داسې زما دې لپاره درکړو چې ما د الله رضا حاصله شي د دې لپاره مې نه درکړی چې بلکې ته ما دعا وکړې په بدله کې به ورته دعا کوله بلکې بلې باندې څه کول د الله پاک رضا یې لټوله نن سبا موږ چاله روپۍ ورکوو چې موږ ورته وایو داسې کار دی دا والا خو ما ته به دعا کوې ښه نو موږ خو خپل شي د هغه په دعا باندې خرڅ کړو نو ستا څه پاتې شو یو څیز ورکول بس د هغې تمه او د هغې احسان د هغې ثواب د الله نه غوښتل د هغې بدله د الله پاک نه غوښتل چې الله ما ته دا بدله او دا څه کې هغه راکړي نو د دې وجې نه الله پاک عدل ذکر کو ان الله یأمر بالعدل والاحسان سړی عدل کوي لکه مثلا سړی 1000 روپۍ ورکړلي نو بس دې سړي ته 1000 روپۍ ورکړي دا عین عدل احسان سره یو سړی 1000 روپۍ ورکړي سړي ته 1500 په دې 1000 باندې لپاس ورکړي 10500 ورکړي دا سره دا احسان دی نو دوی وجنه او دریم رشتہ داری سره د خپل رشتہ دار او سره هغه محبت او دا سادي نو د عدل په بدله کې فحشا ذکر کو او د احسان په بدله کې منکر ذکر کو او د ایتاء ذل قربا په بدله کې سګه منکر ذکر کو نو دا درې وانه د دې په بدله کې احسان بکې عدل بکې او سبکه او ایتاء ذل قربا د دې په خیال ساتي او بلې کې بسکه فکر کې سوچ کې الله دې عمل توفیق راکړي